آیا تاسو ته پته دی چې د نزلې زکام یا د یخنۍ چې خلک وایي چې ماته یخني وشوه د دې علاج دنیا کې نشته دی، دا خبره بالکل هم ټیک دی. د دې علاج دنیا کې بالکل هم نشته دی. خو بیا به موږ کوو څه شی؟ اسانې طریقې درته ښیم، صحیح هم درته ښیم او غلطې طریقې هم درته ښیم چې خلک غلط څیزونه استعمالوي ځکه ټیکېږي هم نه. اوس دا صحیح خبره ده چې د دې علاج دنیا کې نشته دی. خو دا خورېږي څنګه یو بل ته؟ خورېږي داسې اوس زه یم که ماته چېرته نزله زکام دی یا دې نه پس یخني دی ماته، که ما یو کپ کې چای وڅښلی که هغه کپ کې چای تا هم وڅښلی تا ته دا څیز ولګېدو. ولې؟ د انسان خولې نه د انسان پوزې نه وړه ذرات راوځي د دې وایرس. دا وایرس دی دا بکټیریا نه دی، نو هغه د کپ باندې ولګېږي. نو هغه انسان که کله هغه کپ ټچ کو یا خولې ته یې وړو دې ته م ولګېدو، یا ما خپله پوزه ټچ کړه ماته زکام دی یخني دی ماته، که ما تا سره لاس میلاو کړو تا لاس نه وینځلو تا هم ډایرکټ خپله پوزه ټچ کړه یا د خوله ټچ کړه نو تا ته هم دا څیز ولګېدو. ته ما سره نږدې ناست یې ما پرنجی وکړو ټوخی م وکړو خبرې در سره کومه نو دا څیز تا ته هم لګېږي. بیا داسې څیزونه خورېږي نو دې ته بیا څه وایي؟ فلو ورته وایي، کولډ ورته وایي. نو دې کې بیا لږ فرق شته دی خو دومره غټ فرق نه دی. دا نوزي په څه شي باندې؟ په خولې باندې، پوزې باندې، زموږ سترګو باندې دا نوزي دی انسان بدن ته. اوس بیا ډېر خلک کوي دا چې بیا دې ته انټي بایوټیک شروع کړي. انټي بایوټیک لکه کلریترومایسین شو، ویبرومایسین شو، یا ایموکسیل شو، ایموکسیسیلین شو، اګمنټین شو. دا خو بالکل هم علاج نه دی. دې سره خو دا بالکل هم نه ټریټ کېږي، نه څوک علاج کولی شي د دې څیز. د دې صحیح علاج څه شی دی؟ د دې صحیح علاج ما درته وویل چې د دې علاج دنیا کې نشته دی. دا به 2 ورځو پورې چلیږي. 2 نه واخله 2مې ورځې نه تر 2 ورځو پورې دا وي که ته هر څه وکړې. خو د دې دپاره موږ کولی څه شی شو چې د دې کوم علامات یې هغه موږ کنټرول کړو. ډېر خلک ما داسې لیدلی دي چې د هغه سر کې دومره سخت درد شروع شي یا دومره سخته تبه ورته شروع شي، ټمپریچر وي د هغې او بس پروت وي پاسېدلی نه شي. او د دې دپاره ته ګولیانې استعمالولی شي. د دې دپاره به ګولیانې څنګه استعمالوي زه درته صحیح طریقه ښیم. صحیح طریقه یې دا دی چې ته به لاړ شي فرمیسۍ ته، میډیکل سټور ته به لاړ شي. هلته به فارماسیسټ ناست وي. ته به هغې ته ووایي چې ما ته اوور د کاونټر میډیکیشن پکار وي. هریوم نه، اوور د کاونټر میډیکیشن دې ته وایي چې هغې کې د ډاکټر د لیکلي ضرورت نشته. هغه تا ته د فرمیسۍ ولم درکولی شي بغیر د پرسکرپشن نه، بغیر د ډاکټر لیکلي نه. هغې ته به ته دا ووایي چې زما زکام دی، ما ته یخني شوي دی، خو زما سر کې ډېر سخت درد دی، د سر خوږ ګولۍ یوه پکار دی ماته، ابه یې در کې هغه واچوه. دا سمپټم به ته راکموي. دا د دې زبردست علاج دی. زما تبه دی، ډېر سخت ټمپریچر دی راته، ابه یو ګولۍ دیر کړي دا به څه شی شي راکم به شي. اوس دې نه ضروري څیزونه څه دي؟ ضروري شی دا دی چې کله هم تاسو ته یخني وشوه که نه یا زکام وشو، نزله وشوه، نو ګرم څیزونه څکئ. سوپ څکئ، سوپ سره تاسو ګرمې چای څکلی شئ، یا یو اوبو کې ځان ته مالګه اچوئ هغې سره غرغرې کوئ. دا ډېر زبردست او ښه علاج دی. خو که کله هم بار وځئ خامخا ماسک لګوئ چې نور خلک نه افیکټ کېږي، نورو خلکو ته دا څیزونه نه لګېږي. دا ټول نه ښه طریقه دی. د دې علاج دنیا کې بالکل هم نشته. که ته هر څه وکړې دا به خپل 2 ورځو دورانیا پوره کوي. هغه نه پس په دا ټیکېږي. دې کې د انجکشن د ستنو یا د ګولیانو هیڅ ضرورت نشته. ډېر خلک ما داسې هم لیدلي دي چې هغه ډایرکټ ځان ته انجکشن یې شروع کړي. ګولیانې دومره ګولیانې به پرتې وي ورسره، لکه د دې څه ضرورت دی؟ د دې علاج خو دنیا کې شته نه دی. خو پرېږدې دا 1 ورځ دی، 2 ورځو نه پس انسان بالکل ټیک ټاک وي. مهرباني.